مینوال دا کوم تصویر تاسو ته ښکاري دا د محسن پاکستان ډاکټر عبدالقادر خان تصویر دی چې آخري دیدار دی. محسن پاکستان ډاکټر عبدالقادر خان د مسلمانانو دپاره او خاص کر د پاکستان دپاره ډېره لویه کارنامه کړې ده چې کله انډیا په 11 او 13 مئی 1998 کې د اټمي دھماکې وکړې، د هغې په جواب کې محسن پاکستان ډاکټر عبدالقادر خان په 28 مئی 1998 کې د هغې جوابي کاروي وکړله او اټمي دھماکې وکړلې او دنیا ته وښوده چې پاکستان هم یو اټمي قوت او طاقت دی. ځکه د هغې سره د پاکستان نوم په ټوله دنیا کې چې د روښانه شو، د مسلمانانو سترګې چې دي هغه پاکستان ترته یو بل دا چې انډیا چې دی د دې دپاره دھماکې کړي په مسلمانانو پاکستان باندې یو روب اچاو، نو د ډاکټر عبدالقادر خان په صورت کې الله جل شانه هغوی ته جواب ورکو چې پاکستان سره ډاکټر عبدالقادر خان شته دی، نو تاسو دغه خوبونه مه وینئ چې موږ به په پاکستان باندې روب او دبدبه چې دی خپله راولو. خو دومره ده چې کله الله جل شانه دغه عبدالقادر خان ته دغه عزت ورکو، نو موږ د هغې چې دغه یو هیرو موږ د هغې هغومره قدر او احترام ونکړو چې کوم کول فکارو، ځکه چې هغه اوس زموږ نه لاړې اوس کو موږ ډېر زیات لار مروړو او ډېر زیات چې دی افسوس کوو، نو دا بېځای دي. ځکه هغه شی وایي که نه، جب مر جاتا ہے انسان تو بڑھ جاتا ہے قیمت، زندہ ہوتی جینے کی صدا دیتی ہے دنیا والی. ډاکټر عبدالقادر خان چې دی د پاکستان دپاره لویه کارنامه وکړله چې د دنیا کې چې دی د پاکستان نوم وځلاو او کم مخالفین دي هغوی ته موتوړ جواب چې دی ورکو، خو د هغې سره چې بیا کم احسان کولو هغه احسان ورسره ونه کړی شو، هغه غریب چې دی نظربند شو، د هغه باندې چې دی څومره پابندیانې ولګېدلې او دا دغه چې دی د هغه سره احسان کول چې هغه ته قوت ورکړی شي، عزت ورکړی شي، دغه احترام وکړی شي. او ولې بنی؟ ځکه چې حدیث مبارک کې راځي چې کم سترګه د اسلامي سرحداتو دپاره ویښه پاتې شي، الله جل شانه په دغه سترګه باندې د جهنم مور چې دی حرام کړی دی. نو د ډاکټر عبدالقادر خان د دغه کارنامې د وجې نه مسلمانان او خاص کر د پاکستان مسلمان په آرام سره خوبونه کوي چې د انډیا او دغه هندوانو د وجې نه د هغوی خوبونه چې دي هغه په آرام کې دي چې ګورئ تاسو دغه پروا موږ نه کوو ګنې چې ستاسو زموږ سره ستاسو یره ده چې ګنې تاسو په موږ حمله وکړئ چې ډاکټر عبدالقادر خان موجود دی او هغه چې کومه کارنامه کړې دی اټم بم یې جوړ کړی هغه زموږ سره موجود دی، نو موږ ستاسو نه هېڅ یره چې دی هغه نشته دی. نو د هغې د وجې نه مسلمانان په آرام سره خوبونه کوي او محترمو موږ چې دی د هغې قدر ونکړو. اوس موږ دعا دا ده چې الله جل شانه د هغه په قبر باندې چې دی انوارات راووري، هغه قبر د انوارو نه ډک کړي او زموږ دغه دعا ده چې د مسلمانانو دپاره لویه کارنامه کړې، الله دې د هغې دغه کارنامه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. الله دې د هغه قبر د حد نظر پورې د کولاو کې د جنت چې کوم نعمتونه خوشحالي دي هغه دې الله تعالی ورکي او د جهنم د کندو نه دې د هغه قبر الله تعالی محفوظ وساتي. دغه تصویر نه هم تاسو ته ښکاري چې الله جل چې کوم ژوند دی او هغه څنګه صورت کې الله جل شانه د مرګ نه وروسته څومره ښکلی شکل صورت چې دی هغه ور نصیب کړی دی. خو دومره ده چې دا یو هیري دي، موږ د دې قدر ونه کړو. الله جل شانه نه موږ دام دعا کوو چې الله جل شانه دې خاص کر پاکستان ته عموما ټولو مسلمانانو ملکونو ته دغه رنګې هیري ور نصیب کړي او دا به هم دعا کوو چې الله جل شانه زموږ سره د دغه هیرو چې دی قدر پیدا کړي. دا لوی چې دی هغه سرمایې د اسلام دپاره د مسلمانانو دپاره، خو موږ سره قدر نشته چې موږ د داسې هیرو د داسې چې دی قیمتي ملغلرو چې دی هغه قدر وکړو. ځکه چې کله دغه ملغرۍ لاړې شي او دغه ختمې شي بیا زموږ سره قدر پیدا شي، خو هغه قدر به چې دی هغه بېځای دی. نو زموږ بس د محسن پاکستان ډاکټر عبدالقادر خان دپاره هم دغه دعا ده، تاسو هم چې دی دغه دعاګانو ته کوئ چې الله جل شانه دغه اوږد سفر د راحت د آرام د سکون کې الله جل شانه دې ورسره د رحم او د نرمۍ معامله وفرمایي. الله دې قبر د انوارو نه ډکي او دا کومه خیلا چې دی خالی شوله، دا کم چې دی زی خالی شو، الله جل شانه دې د هغې په ځای بل داسې پاکستاني یو نوجوان ته یو پاکستاني باشنده ته داسې قوت او طاقت ورکړي چې دغه رنګ د پاکستان دپاره کارنامې وکړي او بیا د الله جل شانه زموږ او ستاسو سره د دغه هیرو چې دی هغه قدر پیدا کړي. بیا هم دعا کوو چې الله جل شانه دې د محسن پاکستان عبدالقادر خان قبر د انوارو نه ډک کړي، الله دې پې رحمتونه نازل کړي، الله دې قبر چې دی د نور نه ډک کړي، الله دې ورسره د رحم او د نرمۍ معامله وفرمایي او الله جل شانه دې د مسلمانانو قوت او طاقت چې دی هغه بحال کړي چې کوم مسلمانان ملکونو کې اټوي طاقتونه نشته دي، الله جل شانه دې هغوی له هم ورکړي. ځکه
قرآن کې الله تعالی فرمایي چې تاسو د دې کافرانو د فارا قوت او طاقت چې مضبوط کې په دې سره تاسو خپل دشمن او یروي زما دشمن په هم او یروي چې کله مسلمان سره قوت او اسلحه د بل کافر مخالف برابري نو په دې سره به مسلمان چې د کافر مقابله کول شي او غلبه چې موتور جواب ورکول شي. الله جل شانه دې د محسن پاکستان عبدالقادر خان په خبر باندې کرول حق رحمتونه نازل کی او الله جل شانه دې دغه چې دا کوم خیلا دغه په ذریعہ سره دغه په تلو سره چې د خالي شو الله جل شانه دغه د خیلا د ډکېدو چې د هغه پاکستان له توفیق ورکړي او الله جل شانه دې موږ او استاد سره دغه رنګي هیرو قدر چې